बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। زه نن د ډیپریشن په باره کې ته یو څه معلومات درکوم. زما نوم ډاکټر زرمینه ترین دی. زه ماهر اعصاب و نفسیات یم چې کنسلټنټ سایکایټریسټ هم ورته ویل کیږي، او د دې سره زه په بلوچستان انسټیټیوټ آف سایکایټري اینڈ بیهیویرل ساینسز کې د اسسټنټ پروفیسر په طور باندې خدمات انجاموم، او د دې سره په اډیشن کې زه په سیټي انټرنیشنل هسپتال کې ماښام ټایم هم خدمات انجاموم. لکه چې ما درته وویلې چې زه نن ته د ډیپریشن کوم ته چې موږ خفګان وایو د هغې په باره کې یو څه معلومات درکوم. دا خفګان تر عام خفګانو زیاته وي، او په دغه کې موږ وایو لکه اداسي، مایوسي او د ژوند سره بیزاري ډېره وي. دا تر میاشتو پورې رواني، یعنې تر یوې میاشتې بالا سي د دې ټایم، او د دې سره په څه اډیشن کې موږ وایو چې د دې سره ملاو نور هم علامات دي. مثال کې طور باندې سړي ته په دا پخوا کارو کې، په ژوند کې، په دا کور کې زنانو ته، په دکاندارۍ کې، په هر شي کې چې کوم خوند هغه محسوسوي، خپل د بچیانو سره چې کوم ژوند خوند ورکوي، د ملګرو سره خبرې خوند ورکولی، په هغه کې سړي ته هېڅ خوند نشي پاته. ناست خو سړی هلته وي، خو زړه یې دننه شین وي، وایي زړه مې په موټ کې دی. د دې سره په کوچنۍ غلطیانو باندې، یو کوچنی په دروغ یا په نقصان باندې ځان ډېر لوی ګناهګاره سمرنګ، له ما سره ډېر بد سوي دي، له ما سره ډېر دغه سوي دي، الله پاک به مې نه کړي معاف، له ما دا غلطیانې وسوې. د ژوند د راتلک ژوند په باره کې ډېر منفي سوچوم. زما په ژوند کې هېڅ کامیابي نشته، زه به دا د مخ ژوند څنګه تېروم، دا د نن په ورځ کې هېڅ خوند نشته. د دا ګردو سره د انسان چې کوم خوب دی، د خوب خرابېدنګ، د خوراک د اشتها خرابېدنګ، د خلکو سره تعلق خرابېدنګ، او په مزید شدت کې چې لاړ سي چې استا کوم ذهن جوړ کړي، چې اتا په کوم احساس او په توجه باندې چې کارونه کوي، سبق وایي، خپل بچیان ساتي، خپل کاروبار کوي، هغه بالکل ختم، توجه دې نشي پاته. او په شدت کې بیا څه مسله راسي مشله چې د ژوند څخه تر دغه حده بیزاري راسي چې د ژوند د ختمېدو خیالات راځي. په عام الفاظ کې خلک وایي د خودکشي خیالات راځي. موږ وایو دا یې ډېر مضر علامات دي، دا یې ډېر خطرناک علامات دي، او دغه چې دی قابل علاج دی. نو که موږ خپل په ځان کې یا خپل په شاوخوا بچیانو کې دا علامات وینو، دارنګه یو څه معاملات چینجز وینو، پکار دی چې موږ دوی ماهر نفسیات ته یا سپیشلیسټ بنده ته بوزو، ولې چې دا قابل علاج دی. په دې باندې د علاج دوایانو علاج هم شته، سایکوتراپي ورته ویل کېږي، یعنې د خبرو علاج، خلکو ته لار ورچوونګ، خبره کوونګ، د هغې هم علاج شته. په اوله درجه کې چې علامات کمزوري وي، نو هغه په خبرو علاج هم ډېره فایده وکړي. خو زموږ په علاقه کې ولې چې موږ ته دا پوینه لږ ناوخته راځي، نو موږ اکثره چې علامات پر شدت دي، بیا موږ ډاکټر له ورځو، نو پر هغه ځای باندې د دوا استعمال لازم سي. خو دا قابل علاج نه جوړي ده، او چې بر وخت علاج وسي، نو د مخ ژوند د ډېر مشکلات سره، او خدای دې نه کړي د ډېرو نقصانات سره موږ په خپله یا زموږ د شاوخوا په ټولنه کې چې کوم خلک دي هغه بچاو سي. پکار دی چې په ټایم باندې موږ د دې علاج وکړو. نو ستاسو د خدمات لپاره زه د مرهم په ترو باندې حاضر یم. زه آنلاین هم خپل مریضان ګورم، او په سیټي انټرنیشنل هسپتال کې مازدیګر ټایم هم زه ته موجوده یم هلته. زما امید دی چې زما په دا کوچني ویینګ کې، په دا خبرو ویینګ کې به ستاسو سر خلاصوي، او ته به خپل د ځان، خپل د ټولنې ډېر خیال وساتئ. ډېره مهرباني.